خلق ته وفات شو. د محرم لسم تاریخ د عاشوره وی نو په شریعت کې د دې دا حکم دی چې پیغمبر علیه السلام د روزې حکم کړی دی او په دې لسم تاریخ په خپل اهل و عیال باندې په خوراک کې په رزق کې فراخي وکړه. نو د محرم لسم تاریخ باندې خپل کور ته چې نور کلا څومره سودا راوړې نن د هغې نه لږه زیاته کا. د کور بندیانو مزاج ته وګوره چې د هغوی کوم څیزونه خوښي نه اوله لږ ډېر راوړه. چې ډېر راوړې نو دا ټول دی خوړی شي نه زیاتی شو چې زیاتی نه خوا کې به د څوک غریب ګاونډي نغلم پکې ورکا په ګاونډیانو احسان وکړه په غریبانانو احسان وکړه دغه د خیرات شو. د دې ورځې د فراخۍ د دې به څه فایده وي را روان کال کې هره ورځ ستا په کور کې به د رزق ښه فراخي وي هېڅ چاته به هېڅ قسمه تکلیف نه وي. او په دې ورځ چې د روژه ونیوله نو په تیر شوي کال کې درنه څومره ګناه شوې ده واړه ګناهونه ټول په دې یوه روژه د کال وبخلی شو. او د غټو دپاره استغفار ووایه نو چې استغفار دې م ورسره ووې او روژه دې م ونیوله او صدقه دې م وکړله په خپل بال بچ دې صدقه وکړله نو ټول ګناهونه به دې معاف شي. الله ته به نږدې شي یو ولی الله به درنه جوړ شي. او په قبرونو باندې اوبه اچول پکې نشته. د کربلا تږي خو کربلا کې تږي او ته د 400 تږو له اوبه ورکې نو دا مناسب نه ده. البته دا خوراک کې چې د اضافه وکړله دا ستا د طرف نه صدقه ده نو د دې ثواب ځان ته هم وبخو ټول امت ته وبخو اهل بیتو ته ټولو ته ثواب رسي او دغه شان تا ته هم ثواب رسي. په دعا کې به شومتوب نه کې. یو بنده 1 روپۍ خیرات وکړه او چاته هم نه بخي نو به دا روپۍ ده د دې ثواب ده شو. خو که دې بنده وي د دې روپۍ ثواب مې مور ته او پلار ته بخلی دی 2 کسه یاد کړله نو د 1 روپۍ ثواب ده شو د 1 د مور شو د 1 د پلار شو مجموعه 3 شوي نو دې بخونکې ته د 3 روپو ثواب ملو شو. مور ته د 1 روپۍ ثواب پلار ته د 1 د 3 روپو ثواب.